बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पख्तून डिजिटल सर जमसास कुर्बना अन्ना मालिग्रान कुतुन को खबर तरबिको द बाजवड़ हवाले सर बाजवड़ के ऑपरेशन चिकम दागा टारगेटेड रवान दे मकामी खलक दे लड़की सबाई जरगे डेरो शुजर के नाकाम शे मुज़ाकरात नाकाम शो ऑपरेशन टारगेटेड स्टार्ट दे कम इलाकों पर दगा ऑपरेशन महदूद दे कर्फ्यू नाफिज दा दिन इलावजी कम मुतासरीन दे खैर पर इंतजामात से दी हुकूमत कारकर्दगी सदा पदे टोल अड़खुन बांधे खबर उतर दपार जी मकसर स्टूडियोज़ के मौजूदी सीनियर सहाफ़ी जाहिर शाह शिराजी से भर कलम दास्तान शिराजी सेब जरगी डेरे ज़्यादा शुए मुज़ाकरात नाकाम शो आखिर टारगेटेड ऑपरेशन शोरो शवलो सिवी नहीं दगा ऑपरेशन सरंगता सुबिने ګوره نن موږ مخکې دا خبره کوله بار چې مقامی خلکو کوشش وکړو چې دا جنگ یا جګړه دوباره ونشي مختلف قسم چې کوم ګروپونو هغوی سره خبرې اترې وشوې اوس دا ټایم کې باجوړ کې چې کوم مامون تحصیل دی هغه ډېر زیات افیکټیو په دې لحاظ سره دی چې هلته د دې خلکو تعداد ډېر زیات دی او دې سره مقامی مشرانو هم جرګه وکړه دې ته دا ریکویسټ وکړو چې تاسو یا اسلحه کېږدئ یا د حکومتي ریټ تسلیم کوي ورسره یا دا ځای پرېږدي او دلته نه لاړ شي خو هغه ټولو خبرو څه جواب ځکه راونه وته چې همیشه د ترخګرو خپل یو هیټ اینڈ رن پالیسی ګوریلا وارفیر کې دی همیشه مقامی آبادی استعمالی ایز ا هیومن شیلډ ولې هم پاغه آبادی کې دی پټیږي هم پاغه آبادی نه دی حمله هم کوي نن سهار کړه موږ ته خبرې کوو سو نیمه ګنټه مخکې یو په کانوای باندې حمله شوې ده آی ډي بلاست شوی دی یو سیکیورټي فورسز ځوان چې کوم دی هغه کې شهید شوی دی نور لس زخمیان دي نو دې مطلب خو ډېره کلیر ده چې دوی په خپله جنګ غواړي او حمله کول غواړي نو تاسو لکه بیا خو څه جواز شته نه که نه چې د دې خلکو خلاف به کاروایي نه کېږي بیا هغه مقامي مشرانو د باجوړ او دغه رنګ په خیبر کې هم د خلکو سره خبرې اترې وکړي چې تاسو یا دا ځای پرېږدئ یا اسلحه کېږدئ د ریاست ریټ تسلیم کوي نو موږ به بیا حکومت مجبور کو یا سیکیورټي فورسز به مجبور کو چې کاروایي نه کېږي خو د کاروایي نه علاوه دویم حل نشته چې تاسو حمله شروع کا عمدا هماغه باجوړ دی د دې ځای نه پاکستان کې د ترهګرۍ د لوی سم نشوی و دغه مامون تحصیل و هغې نه پس بیا څومره اپریشن وشوی اپریشن رای نجات رای حق بیا دې نه پس تاسو وګورئ چې اوسه پورې هغه انټیلیجنس بیسډ اپریشن روانې دي ګورئ بیکګراؤنډ د دې سیزونو ډېر زیات خطرناک په دې دی چې دا افغانستان د جنگ فال آؤټ په موږ راغلی دی بیا چې کم طالبان یا کم مجاهدین امریکې جوړ کړي په افغانستان کې د روس خلاف هماغه قسم خلک ریپلیکیټ شو دلته جوړ شو د ټي ټي پی په شکل کې د نورو ترهګر ګروپونو په شکل کې او د هغوی سپورټ بیا هغه هاسټایل قوتونه کوي په هغې کې امریکا هم ده په هغې کې هندوستان هم دی په هغې کې نور خلک هم شته دې کې اوس دویمه رایې نشته لکه که تاسو وایئ چې په یو ریاست کې اوسېږئ او د ریاست ریټ ومنئ تاسو وایئ چې موږ نه منو نو مطلب څه شو چې تاسو یو بل ریاست جوړول غواړئ په دې ملک کې دننه خپل قانون نافظول غواړئ یا خپله یو بدماشي ورته تاسو وایي او بیا خلک تاسو یرغمال کوئ په آبادۍ کې لګیایي آبادي والا تاسو ته وویل چې وي د آبادۍ نه بهر وځي بیا جنګ کوئ هغوی وایي نه موږ په آبادۍ کې دننه جنګ کوو چې کولیټرل ډیمیج کېږي خلک چې کله د خپل کورونو نه ځي د خلکو به غوسه راوچتېږي د حکومت خلاف او د ریاست خلاف په یو لحاظ سره یو تاسو وایي چې میوټني به پیدا کېږي د هغوی خلاف به بغاوت کوئ نو دا یو ټیکټیک دی دا وګورئ لس شل زره یا موږ داسې ګڼو چې 500 خلک یا 800 خلک دي دلته په باجوړ کې 300 یادول کېږي په مختلف تحصیلونو کې څه په غرونو کې دي څه په آبادۍ کې دي نو آیا دا خلک د دې خلاف څه ایکشن ډېر ګران کار دی خو کله چې تاسو په نور آبادۍ کې پټ شئ ماشومان او تاسو جنکې زنانه لوی واړه او هغه د ریاست چې کوم انسټیټیوشنز دي د هغې شاته پټېږئ سکول نیسئ جماعت نیسئ بازار قبضه کوي او بیا هلته نه جنګ کوي نو کولیټرل ډیمیج خو به کېږي مقامی خلک د لړکي سوی لکه دی خو چې د کم مشرانو قبایلي عمایدینو هغې خو کېناستل جرګې مشولې هغې خپله وسخه ډېره وکړله اوس د هغې څه تاثرات دي لکه اوس کرفیو نافظ دا ګورئ چې اوس دا ټایم کې تاسو ګورئ باجوړ کې مطلب کم از کم 3 سالو لکه آبادي ده نو کم از کم 30-40 هزار خلک خپله نقل مکاني کړې ده بیا مقامی خلک هم د دغه یرې نه چې دا خلک به روزي نو دوی ته یې ریکویسټ وکړو چې تاسو ځئ خو هغوی نه تلل نو بیا آبادي خالی کول ضرور شو په دې کورونو کې
روډونو سایډونو ته به ناست دي چېرته به آی ډي لګوي چېرته به خودکش حمله کوي د دې هغه پراکسیز به دې ته بیا لارې ښیي. اوس خو دې سره ماډرن اکوپمنټ هم شته، ډرون کاپټر استعمالوي، ډرون به استعمالوي. لکه نو تاسو وګورئ یو فل فلیج جنگ دی جوړول غواړي او هغه کوم ځای کې په آبادۍ کې دننه. تاسو چې د آبادۍ شاته یا د عام خلکو په منځ کې خپل مورچې جوړوي نو بیا به لکه آیا ریاست یا حکومت هغه که د دې خلاف ایکشن اخلي نو ریټ خو به خپل قایمي نو په هغې کې به بیا کولیټرل ډیمیج کېږي، بیا به دي بیا همدردي به کریټ کول غواړي. وګورئ جي ماشومان یې مړه کړل، وګورئ جي دا سیویلین مړه شو. سیویلینز ورته دا کلیر وکړه چې که تاسو جنګ کول غواړئ نو مهرباني وکړئ د آبادۍ نه بار وکړئ، په غر کې وکړئ. تاسو د دې ځای نه وځئ، هغه ونه منلی شوه. بیا یې ورته چې تاسو اسله کې دي، هغه ونه منلی شوه. د اپریشن نه د بچ کېدو طریقې کار ده. بله دې کې هم دویمه رایه نشته چې صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه هغه په یو پیج دي دې باره کې، ولې چې دا اوس دا ټایم کې د پاکستان د وجود او د ریاست خلاف بغاوت دی. تاسو څه ګڼئ چې بغاوت به موږ اجازت ورکوو چې یو 15,000 یا 800 خلک چې کوم دي به راځي او په ټول ریاست کې به قبضه کوي؟ مشکله خبره ده. نو د مقامي خلکو هم اوس سپورټ د حکومت سره دی، ولې چې دا جرګه هغه خلکو ونه منله او دا سپورټ ضروري هم دی. دا سپورټ ځکه ضروري دی. ګورئ که خلک روزي غصه به هم وي، د هغوی کورونه به مغږېږي، بیا حکومت تنظام کړی دی. بله لار نشته که نه؟ بله لار نشته. په سکولونو کې په د ګورنمنټ بلډینګز کې د هغوی د رهایش تنظام دی. بېشک مسایل به وي، خو کو تاسو دغه شان هر ګروپ له اجازت ورکړي چې هغه د ملک په مختلف حصو کې ځای په ځای قبضه وکړي په آبادۍ باندې، او بیا تاسو ته وایي چې زموږ خوښه ده چې څه به کوو، زموږ نظام به چلیږي، زموږ عدالت به چلیږي، موږ به خلکو له سزا ورکوو، موږ به خلک خپل عدالتونو ته راغواړو. او بیا آیا موږ دا یو سوال دا پیدا کېږي چې آیا زموږ د ملک علما یا مفتی اعظم یا چې د کومو خلکو دی پیروکار دي شرعي طور سره هغوی له دې اجازت ورکړی چې تاسو د یو اسلامي ملک کې دننه لاړ شئ د نورو مسلمانانو خلاف جنګ وکړئ؟ نو د دې نریټیو چې تاسو له راځي موږ د فوج خلاف جنګ کوو. نو فوج د چا دی؟ یا د پاکستان دی که نه هغه څه د بلې دنیا فوج دی؟ کو دوی دومره تکړه دي جهاد کول غواړي د الله په لار کې، نو فلسطین حاضر دی، پکار دی چې اوسه پورې تللی وی. په کشمیر کې یو غیر مسلم هندو ایکسټریمسټ مودي دی، د هغه حکومت ته هغوی سره خو دوی په مرسته ونه کړه، بلکې وایي چې موږ د کشمیر سره او فلسطین سره زموږ څه کار نشته، موږ جهاد په پاکستان کې کوو. نو آیا د جهاد د فتوی مطابق علماء کرام نه مستپوس پکار دي چې آیا دا جهاد دی که دا فساد دی؟ موږ څه نه وایو، زموږ رایه پرېږدئ. علماء کرام خو ورغلي په جرګو که نه، د هغوی کوم ومنله؟ اټومیټیکلی چې تاسو بیا دا ټولې خبرې نه منئ نو د هغې رزلټ به صحیح. بیا خو که تاسو طاقت استعمالول غواړئ، ټوپک استعمالول غواړئ، نو ستاسو خلاف هم ټوپک استعمالیږي. په دې کې به بیا کولیټرل ډیمیج هم کېږي، خلک به هم بې کوره کېږي، د ګورنمنټ بلډینګز ته به هم نقصان کېږي، سیکیورټي فورسز ځوانان به هم شهیدېږي، دغه ترخګر به مري، او ملک کې به یو حالات لکه مطلب داسې به وي چې یو فساد به کریټ کېږي. خو بیا حل نشته. تاسو څه کول غواړئ؟ د دې خلکو خبرې منل غواړئ؟ نو مطلب دا چې بیا به انټرنیشنل کمیونټي تاسو ته وایي چې دا کوم قسم ملک دی چې په دې کې 1500 خلک راځي ټوپک اوچتوي او هغه مخکې هم ګورئ جي زموږ بېوسۍ. نو دې سره سره لکه که موږ وګورو نو انټرنیشنلي بیا په تاسو به پریشر راځي چې بھائی تاسو ملک امن و امان نشته، موږ انویسټمنټ ولې راوړو، موږ کارخانه ولې ولګو، موږ ډیولپمنټ ولې. ملک ته چې لکه بھارت ته شکست ورکو یو په پوره نړۍ کې د هغې یو نامه خوره شوله. ګورئ نریټیو دا ګورئ پاکستان یو ډېره لویه کامیابي تاسو ته وایم چې امریکې نن چې کوم اسلم بلوچ دی او مجید بریګیډ دی او ورسره BLA هغه امریکې باقاعده ترخګر او دهشتګرد تنظیمونه وګرځول. TTP آلریډي ترخګر دهشتګرد تنظیم ګرځولی شوی دی. آیا اوس یو زموږ د پاکستان دپاره یو ډېر لوی ایج دا مو شو هغه ملکونه هغې کې انډیا هم ده، هغې کې اسرائیل هم دی چې کوم د دې تنظیمونو سپورټ کوي، مرسته کوي، هغوی ته امداد ورکوي، پیسه ورکوي، مورل سپورټ ورکوي، ټریننګ ورکوي. نو آیا په دنیا کې ترخګر او دهشتګرد تنظیمونو له ټریننګ ورکولو والا ملک عام دهشتګرد شو که نه؟ دا دهشتګردۍ یو پیټرنایزر شو، دا یو ټیرریسټ سټیټ ایز ا ټیرریسټ سټیټ لکه ته لګیا یې دا ترخګر چې کوم دی هغه سپورټ کوي. نو پاکستان ته یو انټرنیشنل ایج دا ملاو شو چې د دې ملکونو اصل چهره خلکو ته وښیي. او بل دا تاسو ګورئ چې زموږ په دې
قبایلی سیمه کې یا په بلوچستان کې چې کوم دغه تنظیمونه دعوه کوي چې موږ د ازادۍ جنگ کوو او موږ د پاکستان ریاست خلاف جنگ کوو، سو کوئی موږ د اسلام په نوم باندې جنگ کوو، دلته اسلامي نظام راوستل غواړو، دا یو انټرنیشنلی ډیکلیئرډ ترخګر تنظیمونه شو او د دې خلاف ایکشن اوس انټرنیشنلی چې کومه کمیونټي ده نو هغه هم زموږ سپورټ کوي، مورل سپورټ هم به وي، ورسره ټیکنیکل هم وي او ورسره ډیپلوماټیک سپورټ هم اوس موږ ته به راځي. نو زه دا ګڼم چې زما په خیال کې دا ټایم کې ټیک ده جنگ یا فوجي اپریشن د مسلو حل نه دی، خو د سره د ډیولپمنٹ کارونه شو، نور مسایل شو، په هغې باندې هم زموږ د ریاست ذمہ داری ده چې فوکس کی. بیا صوبایي او مرکزی حکومت دا ټایم کې په دې سیاست نه دی پکار چې آیا دا د صوبې مسله ده یا دا د مرکز مسله ده، دا د پاکستان مسله ده، د پاکستان د خلکو مسله ده. تاسو کتل چې په خیبر ایجنسی کې مو 3.5 داسې خلک شته چې په آبادۍ کې دي. د خیبر خلکو مشرانو هم ولا میسج ورکو چې موږ جنگ نه غواړو، تاسو مهرباني وکړئ ځئ یا اسلحه پرېږدئ یا دا ځای پرېږدئ، خو هغوی نه پرېږدي. ولې چې ټولو نه غټ ایج دي ته دا دی چې په آبادۍ کې اوسیدونکي خلکو منځ کې په سیویلینز کې که ته جنگ کې نو ستا شلټر کېږي. ولې چې بیا بار سوال دا را پیدا کېږي، خلک اکثر کوي چې یاره دا دومره غټ بهارت ته خو په 72 غنټو کې شکست ورکو، دا 300 خلکو له نشي ورکولی. نو آیا تاسو څه کوئ چې 300 خلکو دپاره به 50,000 خلک وجني؟ ډېره مشکله خبره ده. نو یو سوچ دا هم ضروري دی چې په دې باندې موږ فوکس کو چې آیا 300 خلک چې کله په آبادۍ کې 40,000 50,000 آبادۍ کې اوسېږي، پټېږي او پټې حملې کوي، ګوري هغه ښکاره نه دي، فوج خو ښکاره دی، هغه یونیفارم اچولی دی، ګاډي باندې رنګ شته، جنډم شته. نو ترخګر خو داسې اطلاعات هم دي چې مقامي خلکو باندې دباو اچوي، دمکي ورکوي چې څه اطلاعات به نه ورکوي، ګوري چې مقامي خلک شوي دي. بالکل داسې دا مقامي خلک د یری ښکار دي، د دین هم یریږي، د دې خلاف خبر هم نشي کولی. ولې چې بیا تاسو ماشومان وجني، تاسو زنانه وجني، تاسو په باجوړ کې واقعیات کتلي دي چې په کورونو باندې دي قتل، نو زنانو سره هم دي تشدد کړی دی. اوس لکه مین سوال چې کوم را پیدا کېږي چې د دې بیسک ایجنډا څه ده، دوی غواړي څه؟ مطلب سوال خو د دین هم دا پکار دی. هغه وایي بس موږ د فوج خلاف جنگ غواړو، نو مطلب څه شو؟ چې ته د ریاست خلاف جنگ کې د حکومت نه منم، ریاست نه منم، ایڈمنسټریشن نه منم، پولیټیکل ایجنټ نه منم، د مقامي مشرانو خبر هم نه منم، نو بیا څه مني؟ مني خو مطلب دا چې دا ملک دي ته حواله کو، موږ ټول مطلب د ملک نه وځو. شیرازي صاحب څه ګڼئ لکه تاخیر وشولو که نه اوس کم نازک صورتحال دی کې که نور تاخیر وشي نو حالات به کوم طرف ته لاړ شي؟ مقامي خلک بیا دې کې څومره لوی کردار لري چې هغه هم یو شي، یووالی ګران دی، د دې خلاف جنګ ګران نه دی، یووالی ګران دی. دلته ګورې چې یووالی دا دی چې اوسه پورې دا ټالرنس چې دی وښولو یا د سیکیورټي فورسز خلک چې شهیدان کېږي د هغې وجه څه ده؟ مطلب دا دی چې اوس تاسو 100,000 فوج واچوي په 1 منټ کې به دا ټول ارسه ونس فار آل به بلډوز شي. خو ریسټرین مطلب دا دی چې خبرې اترې وشي، مقامي آبادي په کانفیډنس کې واغشتلی شي، مقامي مشران آن بورډ کړی شي چې یاره فرض که دا خلک نه مني بیا به څه کېږي؟ د نه منلو خو څه حل نشته. نو زه دا ګڼم چې دا ټایم کې دا مقامي خلک هم بیا سپورټ ځکه کوي چې ټول آپشنز باندې خبره وشوه. زه دا ګڼم چې ونس فار آل دا شی سیټل کول غواړي. څه نتایج وینئ؟ نتایج خو ګورئ جي همیشه د جنګونو نتایج دا دومره ټایم جنګونو کول نه دي شوي، خلک بې کوره شي، کورونه وړنګېږي، بیا د هغوی ریهیبلیټیشن مسله سکولونه بند شي، اسپتالونه تباه شي. ولې چې ګورئ بیا هغه طرف نه جنګ کولو والا چې کوم فریق دی هغه بیا BHU ټارګټ کوي، یا د جینکو سکولونه ټارګټ کوي، یا د هلکانو سکولونه ټارګټ کوي، بیا هغه اسپتال ټارګټ کوي، ستا انفراسټرکچر تباه کېږي. نو یا خو دا دی چې جنګ دا و چې کو فوج سره جنګ دی نو فوج سره دی جنګ کوي، بیا به د دې خپله معامله خو کو تاسو بیا سیویلین ټارګټ هټ کوئ، اسپتال، سکول، مدرسه، مطلب دا چې بازار، کاروبار به تباه کېږي، سکول به بندېږي، روټین لایف په ډسټرب کېږي، نو نقصان خو ډېر دی. حل څه دی؟ حل دا دی ګورئ جي زما په خیال کې اوسه پورې موږ وکتل د دې دهشتګردۍ فال آوټ مختلف دي، انټرنیشنل لوکل ټول فیکټرز پکې انوالو دي، خو زموږ مقصد ریسټوریشن اف پیس دی. دلته ګډ گورننس پکار دی، د ایجوکیشن سیستم بهتر کول پکار دی، نظام بهتر کول پکار دی. دلته بیا یو تاسو فوري اقدامات پکار دي، بل دا تاسو سره یو پیس کیپینګ فورس داسې پکار دی چې پولیس سټرنتن شي، لا انفورسمنٹ ایجنسی سټرنتن شي، او کو دا خلک د فوج په باندې
د ریاست خلاف باغی کیږي او بغاوت کوي نو دا نور لا انفورسمنٹ ایجنسی سټرنث کول پکار دي ټرایبل یو فورس پکار دی چې په دې قبایلی علاقو کې یا په قبایلی ډسټرکټ کې خاص طور سره چې د بارډر سره دي التا د امن او امان لپاره کار وکړي او ټولو نه امپورټنٹ دا دی چې د بارډر د اخوا نه چې کوم دراندازي کیږي د دې رکاوټ ډېر ضروری دي او هغې دپاره یو سټرانګ بارډر فورس پکار دی بلکې ماډرن اکوپمنٹ ګیجټس ډرونز سرویلنس کیمرې او د پاکستان ټول طاقت استعمالېدل پکار دي چې کوم د انډیا خلاف استعمال شوی دا پکار چې دلته اوس استعمال شي ولې چې نور مونږه دا ایکسپریمنټس نشو افورډ کولی دا معاملات بیا زموږ د لاس نه وځي ډیولپمنټ هم تباه کیږي ملک هم تباه کیږي پاکستان دا ټایم کې ټیکنالوجیکلی او ټیکنیکلی جغرافیکلی او ډیپلوماټیکلی په دنیا کې د هندوستان د شکست نه پس او د اسرائیل شکست کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی د دوه جنگونو نه پاکستان ډېر اهم ملک دی د امریکې دپاره هم دی هغه د چین دپاره هم دی هغه د سنټرل ایشیا دپاره هم دی د ترکي دپاره هم دی د سعودي عرب دپاره هم دی مثال هم دی بل دا چې د ټول دنیا فوکس په مونږ دی هر سړی مونږ ته ګوري چې دومره ډیپلوماټیکلی ملیټریلی او اوس مونږ ګڼو چې ټیکنیکلی طاقتور ملک ته هغه د څو خلکو سره نشي ډیل کولی نو دا زموږ دپاره ډو اینډ ډای مسله ده یعنې زموږ د غیرت مسله هم ده د عزت مسله هم ده او زموږ د سروایول مسله ده آخري خبره کوم دا ټایم کې مونږ ګورو چې د ټول فرنټ باندې مونږ وګټله خو اکنامیکلی زموږ ترقي لا پاتې ده هغې وجه دا د هغه ټایم به کېږي چې انویسټمنټ راشي ټوریزم پروموټ شي کارخانه ولګي نو امن به راځي د هغې مسله دا ده چې امن به څنګه راځي او دا ټایم زما په خیال کې ډراسټک ایکشن هم پکار دی او ډیسایسیو فیصله هم پکار ده چې کومه شوې ده اشیر عزیز صاحب وخت کم دی خو ډېر لنډ جواب به غواړم چې کوم اپریشن دا سټارټ دی د دې څه ویني چې څومره کامیاب به شي ګوره جی اپریشن همیشه جنگ د یو مسلې حل نه دی کاینیټک اپریشن هم حل نه دی ما خو تاسو ته وختي وویل چې هغه خلک چې چا ټوپک روچت کړی دی د هغې خلاف ایکشن هم ضروري دی چې کم ریټ نه مني کم جرګه نه مني کم مینت نه مني کم د خلکو زاری نه مني نو بیا خو ایکشن پکار دی ایکشن نه پس بیا څه پکار دي چې بیا مونږ دا علاقې داسې پرېخوستل نه دي پکار ولې چې دلته بیا گورننس پکار دی دلته سکول پکار دی دلته ډیپلوماټک انګیجمنٹ پکار دی دلته مشران خپلو کې انګیج کول پکار دي چې دا خلک دوباره بیا سر اوچت نه کړی شي د دې ټولو مسایلو حل دا دی چې ملټیپل او ملټي پرونګ سټریټجي پکار ده د دې علاقو ډیولپمنٹ پکار دی که تاسو وایي دلته منرلز دي لوکل پکې انوالو کول پکار دي تاسو وایي دلته د اوبو ریسورسز دي خلک پکې انوالو کول پکار دي سکول مدرسه تعلیم هسپتال او د بنیادی ضرورت سیزونه د ریاست ته پکار چې د خلکو لور کی ولې چې دی د خفګان هزارونه کې دی هغه خلکو سره دوباره ملاو نشي نو دا هم ډیر ضروری دی اپریشن سره جی ډیره زیاته مننه شیر عزیز صاحب د وخت راکولو ګران کوونکو خبرې ترې تاسو واورېدلې نننی اپیزود وخت رسي پای ته نوې اپیزود ور مال زما چې ملاقات اجازه د لوی لا پامان